بسم الله الرحمن الرحیم. غیرجان تاسو ته مخاطب یم. یو ورکوټ شانتي خبر بس تاسو د نظر لاندې تیر شوی وي چې د مرسډیز یا د بي ام ډبلیو گاډو د پاره اجازت د شابه شریف د ګورنمنت د طرف نه ملو شوی دی او هغه د پاره به اوس ال سی کولاویږي، یعنی که هغه د پاره څوک ډالر جمع کوي نو هغه بیرون ممالک نه راغوښتي شي. د دې تعداد تقریبا 165 دی، 165 تعداد دی. عجیبه خبره خدا ده چې دغه لګژري ګاډي چې کوم دی هغه اوس د مالدار ترین خلک چې کوم دي، ځکه چې خو د شي د لکو یا د 2 لکو روپو ګاډي نه دي او د ډالرو په مطابق باندې اخو د ډیرو ډالرو پیسې دي او د ډیرو ډالرو ګاډي دي، او که مثال پاوند تیم اړي ډالر تیم اړي نو پیسې ډیرې جوړیږي. د هغې دپاره السي کولوي دي شي او د پیازو دپاره د ادرک دپاره د اوږې دپاره د هغې دپاره السي نشي کولوي دی. بیرون ممالک کې چې کم خلک خپل بچي سیټل کړي دي د خپل د سټوډنټ کیریئر دپاره او هغې د خپل تعلیم جاري ساتي، هغې دپاره السیانې نه کولاویږي. د سټوډنټس دپاره السیانې نه کولاویږي. خام مال د دوایانو چې کم بیرون ممالک نه به راغواړي د هغې دپاره السیانې نه کولاویږي. دلته فکټریانې بندېدو کې دي. ملت کمپني چې دا زمونږ د پلار د وختو یو قسم لا د دې ټیکټرې به جوړېدې او هغه ملت کمپني چې کوم دی هغې خپل پروډکشن بند کو، ټویټا خپل پروډکشن بند کو، سوزوکی خپل پروډکشن بند کو. دا کمپنیانې دلته په پاکستان کې دلته به ګاډي اسمبل کول، د دې پارټس چې کوم هغه به د بیرون ممالک نه راتلل او دلته به د هغې بیا اسمبلینګ کېدو، دلته به را یوځای کول او هغې نه به ګاډي شکل ورکولو او ګاډي به زموږ ته میلاوېدو. نو هغه بندیږي، هغه ورځ ته ورځ د بحران سره مخ دي. په فیصل آباد کې چې څونه فکټریانې وي هغه تقریبا د نیمې نه زیات بندې شولې او د دې خام مال د راغوښتو دپاره اوس هم تجارتي خلکو ته مسله ده. د چکن دپاره چې کوم سویابین استعمالیږي او کوم سویابین هغې دې د فیډینګ دپاره ورکوي، هغه سویابین دپاره السي نه کولاویږي. که هغه په هر څو قیمت باندې تاجران ورته تیار دي. دا اوس چې کوم د دې چکن د قیمت 400-500 ته رسېدلی دی فی کیلو، دا هم په دقه وجه باندې دی چې د دې د فیډینګ مسله ده. فیډینګ یې میلاویږي نه چې چا سره لږ ډیر دیم نو هغه فیډینګ چې کوم دی هغه انتها باندې ګران ورکوي. هغه فیډینګ دپاره مونږه سویابین نشو راغوښتی یا زمونږ دا تاجران چې کوم دي هغه سویابین نشي راغوښتی. نو دا ټول خبرې په دې السي سره ټچ دي. السي څه شی دی؟ السي په سټیټ بینک کې د ډالر د پاره یو اکاونټ وي او هغې د پاره سړی پیسې جمع کی او هغه پیسو په مطابق باندې ډالرې بل ملک کې هغوی ته ډالر وصول کی. نو دا السیانې چې کومې دي هغه د دې ټولو کارونو د پاره نه کولاویږي او د مرسډیز ګاډو د پاره او د بي ام ډبلیو 165 ګاډي چې څونه هم دي، که مرسډیز پکې شامل وي که بي ام ډبلیو پکې شامل وي، د دې لپاره به السیانې کولاویږي او دا نور هر څه چې ما څونه یاد کړ دې لپاره به السیانې نه کولاویږي. دا زمونږ د پاره څونه د افسوس خبره ده چې کم د غریب سړي یا د میډل کلاس والا د خلکو یا د عام پاکستانیانو د ضروریاتو کم سیزونه دي هغه مونږ ته نه میلاویږي. هغې دپاره به مونږه اوس کړیږو، هغې دپاره به مونږه اوس جړیږو او د مالدارو خلکو دپاره به اوس هم السیانې کولاویږي. هغوی ته به ګاډي اومکه شان په خپل ډور سټپ باندې میلاویږي، د خپل دروازې مخې ته به ورته میلاویږي او مونږ به جړیږو او مونږ به کړیږو. دا په څه وجه باندې؟ دا په مونږ باندې دا چې کوم مسلط شد دا ټوله ده دا د دې د لاسه، او دا مسلط شد دا ټوله چې کومه ده دا راغلې په خپل کارکردګۍ په بنیاد باندې وه چې زمونږ کارکردګي مخکې 2018 پورې دا نه بهترین وه چې په هغې باندې مونږ پاکستان بامی عروج ته رسولی او اوس په بامی عروج ته رسو. اوس دا حل شو چې مونږ سره د السي کولاول لپاره ډالرې نشته. شابه شریف حکومت ورځ ته ورځ په بحران ته مخ کیږي او بلاول ویلو چې په 25 روپے کا نان اور 30 روپے کی روٹی یہ ہے نیا پاکستان. نو بلاول ته اوس دا خبر ورکول غواړو چې 30 روپے کی روٹی اور 40 روپے کا نان یہ ہے پرانا پاکستان. دا ستا هغه ناره وه چې تا ټویټ کړو چې په کومه ورځ باندې تاسو حکومت واغستو. بیګانه په 10 روپے روټۍ شوله، اوس په نور هم ګرانیږي او اوس په نور هم د دې دا اړان جاری وي ځکه چې وړه ورځ ته ورځ ګرانیږي. نن بیانو اجزانان ته هغوی ته ګناه نشته
په دې وجه باندې چې هغوی وړه ګران اخلي نو روټۍ به ګرانه په مونږ خرڅوي. چې ایل پی جي ګرانیږي، ګیس ګرانیږي، خامخا به هغوی هم دغه خرچې د دې نه پوره کوي. نو دا خبره مې صرف ستاسو په مخامخ کې خوستله چې زمونږ د دې قام د مشرانو او زمونږ د دې لیډرانو او زمونږ د سیاستدانانو ترجیحات څه دي. ترجیحاتو ته لږ صرف وګورئ چې ترجیحات دا دي چې لګژري ګاډي د راغوښتو دپاره ډالر شته او زما او ستا د خوراک دپاره ډالرې نشته. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.